دومره بې غیرتوب دی دوی کې کنه چې د یو خواجه سرانه دوی د پیسو ډیمانډ کوي، یو خواجه سرانه دوی د سیکس ډیمانډ کوي، د یو خواجه سرانه دوی د خپل د زندګۍ ډیمانډ کوي. د دوی د پلاران پته نشته چې دا کم خلق دي، دا په کم کورونو کې پیدا شوي دي. ابھی ہم سیسٹی کے کیمراز جو سی ڈی آر انالیسز ہے اور جو گراؤنڈ پہ انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے تفتیش جاری کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم اچھی خوشخبری پشاور کے عوام کو سنائیں گے. پہلا ځل د پېښور پولیس په نگرانۍ کې کودایي شوې ده، بیا دغه خواجه سرا چې دی دا ښخ کړی شوی دی. بالکل تاسو وایئ دې حوالې سره د دې مور وایي دې تاخیرني دا الفاظ کړي چې بچې ما سره میلاو شو هسې نه چې بیا دې دا سترګې ونه ګورم، زه به افغانستان ته لاړه شم ته به پاکستان کې پاتې شي، نو هسې نه چې ما نه بیا دلته ټول عمر دې ونه ګورم. نو هماغه کار وشو. څه وایي هغه خلکو ته د هغوی والدینو ته کم چې دغه شانتې اقدامات کوي چې بلا کسی وجه یعنی بغیر څه د وجې تاسو ته نقصان در رسوي، تاسو وژني، څه وایي هغوی ته؟ مونږ پسې د څوک نه راځي دې ځګونو ته، خو دیو رسول منې مونږ پسې مه راځئ، مه پلازو ته راځئ، مه ډیرو ته راځئ. که ستاسو نه راځئ مونږ به د ولږې نه مرو. الله پاک انسان سره د روزۍ وعده کړې ده او زموږ په خپل الله یقین دی. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو جرائم پیشہ ہیں ان میں، بجائے اس کے کہ پوری کمیونٹی سفر کرے، اور ان جرائم پیشہ عناصر کو پن پوائنٹ کر کے ان کے خلاف ایک اسپیسیفک کارروائی ہو. دوی مونږ په دې باندې هم کتلی چې کله سیلاب راغلی دی، سیلاب متاثرینو دپاره چندې دوی کړي دي. دغه شانتې په خواوشا علاقو کې چې څه آفت راشي یا څه داسې واقعه راپېښه شي، بم دماکه شوه یا نور داسې واقعات وي، په هغې کې چې کوم متاثرین وي هغوی دپاره دوی چندې هم غوښتي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، زه یم امیر معاویه او تاسو ګورئ وخت ډیجیټل. قدرمنو، موږ د تېرې څه مودې نه ګورو چې په مختلف علاقو کې خواجه سرا ووژل شي، په هغې باندې د فایرنګ واقعات چې وي هغه راپېښ شي. بیا موږ داسې هم کتلي وي چې زبردستۍ باندې خواجه سراو سره روغه وکړی شي. اکثر له داسې وي چې کم خواجه سرا ووژل شي د هغوی چې کم رشته داران وي هغوی په مړي حالت کې هم دغه خپل بچي چې وي دا نه قبلوي. دغه شانتې یو افسوسناکه واقعه پرون د فقیرآباد تاڼې په حدود پرویز پلازې سره بهر راپېښه شوې وه چې یو خواجه سرا د چا نوم چې سارا دی په دلبر باندې مشهور و، هغه مسلح کسانو په ډزو باندې وژلی و. دې حوالې سره موږ به د دوی چې کوم مشر دی ارزو هغوی سره خبرې کوو چې دا څه واقعه راپېښه شوې، وجه یې څه وه. ډېره مننه د ټایم راکولو. دا راته ووایي چې دا کومه افسوسناکه واقعه راپېښه شوې وه، د دې وجه څه وه، دا واقعه څنګه راپېښه شوې وه؟ جی دا یو کس دی او د دې خواجه سرا سره سلام دعا و اور دې پسې بتلو راتلو دا به تشدد به پې کولو او ټارګټ کوله به دمکیانې به ورته ورکولي او جنسي تعلقات ډیمانډ به یې ترې نه کولو، د بتي ډیمانډ به یې ترې نه کولو. نو بیا دې سره دا به هر ټکول د دې دغه شان شروع. بیا د دې ګرو لګېدو، هغې د فقیرآباد تاڼه کې اف آی آر وکړو. بیا چې هغه اف آی آر وکړو هغې نه بس هغه دې کس پسې نور د ملګري تله راتله. بیا هغوی وی چې موږ د دې ضمانت کوو او موږ لیکل باقاعدې در کوو، نو تاسو به نه دا نقصان در رسوي نه به هر ټکول کوي. نو بیا هغې نه بعد چې کوم دی د دې ګروپ پسې هغه کسان چې راغله دوی دلته فقیرآباد تاڼې ته راغله، هغې کې بیا یو سټام وشو. دی ملزم ورته بیا دا چې کوم قاتل دی دی ورته وویل چې موږ به آینده دپاره نه به هل ټکول کوو، نه به څه ډیمانډس کوو، نه به تاسو تنګو. هغه سټام باندې لیکل وله ورکړه، هغې باندې د دې ملګري چې دی نو ضمانتیان وو هغوی ګواهي پې ورکړله او ګوتې مو لګولې، ثانیونه مو کړل. بیا دلته نه هغه روغه وشوه، خبره ختمه شوه. هغې نه بس بیا هم دې کس هغې سره به هل ټکول کول او هغې نه به ډیمانډس کوو، د سیکس هم او د بتي هم. بیا ترې نه دا وتښتېده، کوواټ ته لاړه، کوواټ کې سیټل شوه. د دې بیا ډېر ښه ټایم هلته کې تېرېدو، خو دې هلک به بیا راتلو، د دې ګروپ یې ټارګېټ کوله، د دې ګروپ نور شاګردان وو هغه به یې بله ټارګېټ کول. نو بس هغه بیا مجبوره شوه، هغې ته کالونه وکړه، هغه بیا هلته دوباره راغله. بیا دې کس داسې کار کړی و چې د دې نه آیفون سیټ و هغې ته نه وړی و، د هغې نه علاوه د دې سوني 2 ګوتمې وې هغې ته وړې وې، 6 لک روپۍ ته نه وړې وې. بیا به تر ده وایي چې ما سره به تعلق ساتي او د پېښور کې به چا سره تعلق نه ساتي، او ته چې څه ګټې هغه به نیم تالي نیم به ماله راکړې، او که ته داسې نه کوې نو بیا به زه تا وجنم. بس په دې خبرو باندې بېس باعثې به دې ورسره نور باقي تعلق نه ساتلو. بیا د دین دهاړې په دې د لداکو روډ باندې چې کوم دی نو دوی پرون دا د سلیما د شو نه راله او هغه شو نه پس چې دا دغلته کوزېدلې شکینه، نو بیا دوی سره همدغه بیس باعثه باندې لګیا و، دی بیا وویشته 6 ډزه او د هغې نه بعد چې کوم دی بس بیا دا خواجه سرا واچولو رشقه کې هسپتال ته یې بوتل ده او هغوی په سی سی ټي وي فوټیج کې موجود دي. په موټرسایکل 2 کسان راغلي وو، یو د ده ملګری او یو دا ملزم دی. بیا دوی تښتېدلي دي
او هغه ټي وي 14 چې مونږ سره موجود دی، هغه سټام مونږ سره موجود دی. بیا چې هسپتال ته دوی وړې ده، بیا دوی ماته کال وکړو چې رارسېدم به د هغې اپریشن شروع شو. څه تقریبا 3-4 غنټې د هغې اپریشن وشو، ټولو په ډېره خواري وکړه، څه 9 پیکټه وینه پې ولګېده، بلډ په استعمال شو، خو بیا هم هغه کامیاب نه شو، هغه بس بیا په حق ورسېده او هغې نه بس بیا مونږ پرون روړه جي. که موږ وګورو په تیر وختونو کې هم دغه شانتې واقعات راپېښ شوي دي چې خواجه سرا وجل شوي دي، د هغې نه باوجود خواجه سرا چې کوم دي، زه به دا ووایم چې د دوی د ګټې چې دی همدغه یو طریقه کار دی چې چېرته ناچ ګانه وشي. څنګه تاسو په تیرو پروګرامونو کې ویلو چې موږ پخپله چا په څیزونو موږ پسې پخپله خلک راځي، نو تاسو وایئ چې بیا تاسو پخپله هم د مرګ انتظار به کوئ؟ نو بس همداسې وګڼئ سرجي، زمونږ خو په قدم قدم باندې مرګ دی، او که چا سره تعلق نه ساتو نو په زوره باندې را سره دغه تمانچو په زور راځي او به د دوی سره به دغه ډزې پې کوي او دغه ولي مړه کوي. او که چا بدتي ډیمانډ وکړو، چا ته بتنه ورکوو، نو بیا هم زمونږ خیر نه. او که داسې مونږ فنکشن ولزو نو مونږ په لاره کې مالته فنکشن وځای کې دا حالات دي، نو بالکل لکه ژوند ته هم نه پرېږدي. صحیح ده جی. زه به دلته یو بله خبره دا هم وکړم چې زموږ دا کتونکي هم ویني، زیاتر خلک دا وایي که نه چې خواجه سرا چې کوم دي دا معصومه طبقه ده، معصوم خلک دي، ځکه دوی چاته څه ویلی نه شي. څنګه چې ما په انټرو کې هم ویلې، تاسو ته مې هم ویلې چې اکثر له د دوی د قتل واقعات چې وي هغه راپېښ شي، بیا د دوی د تپوس هم څوک نه وي. نو دا کم خلک چې دوی نه بته اخلي، دوی له شرم نه ورځي؟ نه سر، که شرم دوی پیژني نه چې شرم څه ته وایي. د دوی نه بیا هم زموږ په کمیونټي کې به یو غیرت وي، خو دا هغه بې غیرته خلک دي، دا زموږ د کمیونټي د خلکو نه بې غیرته دي، دوی ته زموږ د کمیونټي نه بدتره خلک دي. مونږ بیا هم په خپل محنت په ګډا باندې پیدا کړو، زموږ د کمیونټي خلک په ایز ا سیکس ورکر باندې چې جوړ شي، ایز ا سیکس باندې پیدا کړي، خو د دوی په شان لکه زه څه ووایم، زما سره هغه الفاظ نشته، دوی دپاره زه کوم الفاظ استعمال کړم چې دومره بې غیرتوب دی دوی کې که نه، چې د یو خواجه سرا نه دوی د پیسو ډیمانډ کوي، یو خواجه سرا نه دوی د سیکس ډیمانډ کوي، د یو خواجه سرا نه دوی د خپل د زندګۍ ډیمانډ کوي. د دوی د پلاران پته نشته چې دا کم خلک دي، دا په کومو کورونو کې پیدا شوي دي، دوی د دوی پلاران پته نه د کوم ملک نه راغلي دي. ګینې په پاکستان کې او په دې پښتو خو به یو نوم یادېدو، د پښتنو خو به یو نوم په دنیا کې یادېدو. نن سبا خو تاسو وګورئ چې دا پښتانه د دوی په کورونو کې کوم دغه خلک راپاڅېدلي دي، که لږ شان خواجه سرا فحش چوټ واچول، او دوی فحش وکړه، او دوی چې دی ما حالات خراب کو، دوی ملک خراب کو، دوی چې دی زموږ ماشومان، دوی نوی نسل خراب کو. تاسو اوس راپاڅئ که نه دې ماشوم تپوس وکړئ، یو مسافر چې د افغانستان نه راغلی هغه دلته د پیسو دپاره ژوند کوي، په افغانستان کې هغه سیف نه دی، هغه پاکستان هغه ته سیف کاري، پاکستان کې ځکه هغه موجود دی، ځکه هغه ژوند کوي چې هغه ته پاکستان سیف کاري. دا ستاسو د پاکستان سیف ولی ده، تاسو پاکستان نه خو تاسو افغانستان نه هم بتره کو. تاسو پاکستان کې موږ له هغه ضلالت ژوند راکړی دی چې په دنیا کې په انټرنیشنل سطح باندې تاسو ګورئ په کوم ملک خواجه سرا سره داسې کېږي بغیر د پاکستان نه. صحیح ده جی. څنګه چې تاسو ویل د افغانستان نه راغلی ول، د بنیادي تعلق د افغانستان سره و؟ جی دا بیسیکلی د افغانستان و، د نوم خپل دلبر و، په سارا باندې مشهور و، د دوی ټوله فیملی یوه نیمه هفته مخکې چې کوم دی نو افغانستان ته لاړه، او د دې مور وایي دې ته اخرني دا الفاظ کړي چې بچې ما سره میلاو شو، هسې نه چې بیا دې دا سترګې ونه ګورم، زه به افغانستان ته لاړه شم، ته به پاکستان کې پاتې شي، نو هسې نه چې ما نه بیا دلته ټول عمر دې ونه ګورم. نو هماغه کار وشو، زموږ پاکستانیانو باندې هغې ملا وتړلو، زموږ پاکستانیانو به سره دا کار وکړو. دا راته وایي جي چې موږ په تېرو وختونو کې هم کتلي چې اکثر له خواجه سرا ووجل شي، د هغوی چې کوم فیملی ممبرز وي هغه دغه نه اکسپټ کوي، د مرګ په حالت کې، د مړي په حالت کې هم دغه شانتي. څنګه چې تاسو وویل چې د دوی فیملی ممبرز افغانستان ته تلي، د دوی نور څه ورثه دلته وو، هغوی دی له راغلي دي، تاسو سره چا سره رابطه کړې ده؟ نه چې نه د دې وارثه و، نه څه ته کنټیک و، نه چا پیژنتو، نه څوک پیژنتل، نه چاته د خپل کور باره کې ذکر کړی و. د دې پرون چې دا مړه شوه، د دې المارۍ مونږ کولاو کړه، د دې پاسپورټ، د دې تذخیره، د دې هر څه مونږ وکتل، د دې چې څومره ډاکومنټس وو، په هغې کې یو نمبر و، نو هغه مې باندې مونږ ټرای وکړه، نه میلاوېدو، نه په هغې وټسپ شته، نه په هغې څه کنټیک نمبر و، نو مجبوراً پرون بیا مونږ په خپل سر باندې خښ کړو. نو صحیح ده جی. مونږ یو نوی شیز وکتو چې په پیله ځل د پېښور پولیس په نگرانۍ کې کودایي شوې ده، بیا دغه خواجه سرا چې دی دا ښخ کړی شوی دی. بالکل تاسو وایئ دې حوالې سره؟ جی د پولیس په دې کیس کې ډېره ته دل نه شکریه ادا کوم د ایس پی ریشم میم اور د دې نه ډي ایس پي اجاز نبي صاحب، د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی موږ سره ډېر پرون ډېر غټ کوپریشن کړی دی، پولیسان په خپله راغلي دي، مزدوران یې راوستي دي، قبر کودایي کړې ده، ځکه چې زمونږ د الله نه علاوه څوک نه
او کبرکن مونږ ته بېګا انکار وکړو چې دا شپه د تاسو دپاره نه مزدوران شته نه کولی شم. بیا خو دې شته دوی مونږ ته پخپله پولیس مونږ سره ښه پوره کوپریشن وکړو. او دې نه مخکې یو اسمالته ټرانس چې د اقبال پلازې مخې ته چاویشتې وه هغې کې مونږ سره ایس پي عتیق صاحب او نور داسې ایس پیس وو هغوی ټولو مونږ سره چې دی ښه مرسته کړې وه په دې کې. نو دا دوه کیسونه داسې چې دې کې د پولیس د طرف نه مونږ سره ښه کوپریشن وشو. باقي داسې چېرته کې مونږ سره نور څه نه دي شوي. او د مولوي صاحبانو د طرف نه به زه دا وایم چې ټول علما کرام چې کوم دي هغه ټول غلط نه دي، خو دې کې یو څو داسې مولیان شته دي چې یو ورځ زموږ جنازه وه د ټرانس نو هغې کې مونږ نه یو 50,000 روپۍ هم واخیستې، په هغې مونږ ته جنازه کړې وه. چې کله ما په پریس کلب کې په میډیا خبرې وکړو نو بیا هغوی ما ته ډېرې دمکیانې هم راکړې وې، هغه ایس پي صاحب سره ما ډسکس کړې هم وې. دې نه علاوه داسې چې کوم داسې نور مولیان دي هغوی پسې مونږ د تیتلي په کیس کې تاسو موجود وئ مونږ سره. نشتراباد کې مونږ یو 2 جوماتونو ته لاړو خو هغوی زموږ نه صفا انکار وکړو چې ته تاسو ډمان یې چې ته په ډمانو کې د دوی جنازو کې مونږ پسې مه راځئ. نو لکه دا ډېره سپکه خبره ده، د دې معاشرې مونږ ایسي مونږ ته داسې سپک نه دي کتل پکار لکه دې معاشره کې مونږ پیدا شوي اوس د بل ځای نه نیو راغلي. بل دا عالمان که ناست دي نو دوی ډېر علمونه کړي دي، نو دوی له دې خبرو لکه سوچ پکار دی چې دا انسانان دي لکه ځناور خو نه دي چې تاسو یې جنازه نه کوئ. دې نه علاوه زموږ دا پرون چې کوم دا ټرانس مړ نو دا زموږ د خپل کمیونټي 2 امیران علما کرام راغلي وو چې هغوی د الله په لار کې ټایم لګولی دی. یو پکې دنیادار دی، یو ټرانس دی، هغه شکیل امیر صاحب نوم دی، هغوی ډېره مرسته مونږ سره وکړله. غسل یې وله ورکړو، وحید امیر صاحب دی هغوی نو غسل یې وله ورکړو، بیا د هغې جنازې هم وکړه، بیا مونږ سره لاړه قبر کې هم کار وکړو. صحیح ده جی. مونږ که وګورو څنګه چې ما دې نه مخکې ویل په ماضي کې هم دغه شانتې واقعات راپېښ شوي، مونږ تاسو سره ډېر زیات پروګرامونه وکړل صرف او صرف عوام ته دغه اویرنس ورکوو، آګاهي ورکوو چې دا هم زمونږ او ستاسو غونډه کې انسانان دي. څه وایي هغه خلکو ته څه پیغام پرېږدئ تاسو وینئ چې کم خلک تاسو ته بغیر څه د وجې ضرر درکوي، نقصان درکوي؟ تاسو څنګه وایئ چې مونږ هم د چا بچي یو، مونږ هم انسانان یو؟ څه وایي هغه خلکو ته د هغوی والدینو ته کم چې دغه شانتې اقدامات کوي چې بلا کسی وجه یعنی بغیر څه د وجې تاسو ته نقصان در رسوي، تاسو وژني؟ څه وایي هغوی ته؟ زه وایم د خپل بچو په پاکستان کې حالات ډېر خراب دي، د ملک حالات ډېر خراب دي. خپل بچو یو ښه طریقې سره تربیت وکړي، هنر پې زده کړي، پوهه یې کړي او هغوی دومره د هغوی ذهنونو کې کښېنوي چې مطلب لکه دا انسانان دي، د چا بچي دي، ستاسو په شان ساه اخلي، ستاسو په شان خوراک کوي، څنګه چې تاسو زموږ بچي یې داسې دا هم د چا بچي دي. نو په خپلو بچو دې دومره تربیت وله ورکړي چې خواجه سرا ته کم از کم لکه مطلب ښه نه شئ کولی نو بد مه کوئ. او تاسو بیا بد کوئ نو هغه بدو کې بیا داسې بد چې سپېړم نه، لاس ماتولم نه، سر ګنجي کولم نه، باقاعده ته راځي او تمانچه وړي او سریام د ورځې هغه ته اولي او مړکې. نو لکه دا رقم ځای لکه قانون دی او دا رقم ځای خلک دي او دا رقم ځای لکه پښتانه دي. زه په دې باندې نه پوهېږم دوی د خپل دا مور او پلار دي ولګي دي بچو له دې لږ تربیت ورکړي چېرې کم از کم د دې خلکو سره داسې مه کوئ. ما خو تېره ځل هم تاسو ته ویلي چې مونږ چا پسې نه ځو، مونږ پسې د څوک نه راځي. مونږ د دولګې مړه شو په دې ځای کې دې ناست یو، پخپله به ځان له سلاره وباسو. خو مونږ چاته نه وایو چې مونږ له راکوي، مونږ پسې د څوک نه راځي دې ځګونو ته. خدای او رسول منې مونږ پسې مه راځئ، مه پلازو ته راځئ، مه ډېرو ته راځئ. که ستاسو نه راځئ مونږ به د ولږې نه مرو. الله پاک انسان سره د روزۍ وعده کړې ده او زموږ په خپل الله یقین دی. په تاسو هم نشته چې تاسو به رانه شئ، تاسو به رانه کې نو مونږ به مړه شو. الله به مونږ له راکوي، الله مونږ سره وعده کړې ده. زه بس دا یو خبره کوم چې کله دا کیس خواجه سرا او پسې کله خواجه سرا ودرېږي او په داسې کیس کې نو مور او پلار دی هغه ټایم هم بیا نه راځي که نه چې کله دا خواجه سرا مړ شي او مور او پلار یې راشي چې بس دا خو مونږ په ژوند نه ده سیټ کولو، دلته به راته زر له 100 روپۍ میلاو شي. نو څوک وله به 3 لکه ورکړي، څوک 15 لکه ورکړي ملزمان او هغه مور پلار یې رضا کړي، پیسې واخلي د خواجه سرا ټول محنت او ټولې منډې تر دې بې ځایه لاړ شي. نو دا ډېره غلطه خبره ده. زما د هغې مور پلار دپاره هم دا میسیج دی چې کوم د خواجه سرا په کور کې پیدا شي او سبا دې فیلډ کې جوین کړي او بیا هملته مړ شي او په ژوند یې تپوس نه کوئ او د مرګ نه پسې راځي پیسې په سره نو هغې شهادت مه خرڅوئ، انسانیت مه خرڅوئ، تاسو انسانان جوړ شئ. صحیح دی جی، ډېره مننه. الله دې تاسو له صبر درکړي، الله دې مخکې خیر پېښ کړي. جی بالکل ګرانو کتونکو، تاسو د ارزو خبرې واورېدې. د دوی متعلق به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې دوی سیول سوسایټي سره په مختلف فورمز باندې د پېښور خلکو دپاره خصوصا به زه دا ووایم چې د انسانیت دپاره دوی چې کوم اقدامات کړي دي هغه ستاسو مخامخ نه دي. تاسو صرف او صرف دا وینئ چې زه به ډېره بښنې سره د یو لفظ واخلم چې هجلاګان ګډېږي. ته خو وایې چې اجړا که نه، خو دغه خواجه سرا چې کوم دي که نه، دوی مونږ په دې باندې هم کتلي چې کله سیلاب راغلی دی، سیلاب کې سیلاب متاثرینو دپاره چندې دوی کړي دي. دغه شانتې په خواوشا علاقو کې چې څه آفت راشي یا څه
داسې واقعه را پیښه شي بم دماکه شوه یا نور داسې واقعات وي په هغې کې چې کوم متاثرین وي هغوی دپاره دوی چندې هم غوښتي دي دغه کار چې دی دا زه او ته نه کوو تاسو ورته اجلا وایئ دغه خواجه سرای چې دي که نه دا زما او ستا نه هغه ټایم ښه شي چې کوم ټایم زه او ته په کور کې ناست یو زه او ته د هغه متاثرینو دپاره آواز نه اوچتو دوی هغه متاثرین دپاره موږ په خپلو سترګو کتلی دي کیدای شي دوی سره ویډیوز وي هغه زه تاسو ته منشن کم چې په بارانونو کې په انورونو کې په یخنیانو کې دوی لګیا وي دوی سره باقاعده بکسیز وي په روډونو باندې ګرځي خلکو دپاره چندې راغونډوي هغه خلکو دپاره چندې راغونډوي کوم چې متاثرین وي زه به دلته دا خبره هم وکړم چې دوی به درته هم زیاته کړي چې داسې کسان هم مونږ کتلي وو چې څه ټایم تاسو چنده کول هغه ټایم هم تاسو باندې اوازونه کول نو الله دې وکړي چې مونږ ته الله پوهه راکړي پوه شوې او بله خبره دا چې دا خلکه څنګه مونږ تاسو ته وښول د دوی د خولې نه هم تاسو ته دا خبرې واورولې چې دا بې ضرره خلک دي څنګه چې دوی ویل چې په هره طبقه کې ښه او بد خلک شته داسې په خواجه سراو کې هم ښه او بد خلک شته نو په کار دا ده چې څوک څنګه وي هغوی سره هغه شانتې برتو وکړي او بغیر څه د وجې چاته هم نقصان نه دی رسول دې حوالې سره به د پولیس موقف هم ستاسو وړاندې ږدو چېرته مزئ موږ سره اوسئ جی بالکل دا مهال موږ سره ایس پی فقیر آباد ڈویژن ریشم جہانگیر موجود ده دوی سره خبرې کوو میڈم ٹائم دینے کے لیے شکریہ یہ بتائیں کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا وجہ کیا تھی بالکل یہ کل فقیر آباد تھانے کی حدود میں ایک بڑا اندوناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ٹرانس کمیونٹی کے ممبر کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا جیسے یہ وقوع رپورٹ ہوا کہ یہ دلبر نامی خواجہ سرا کو یہ الیاس آدم فرمان الیاس آدم نام کے شخص نے بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے تو فوراً پولیس نے ایف آئی آر رجسٹر کی اور تکنیکی بنیادوں پہ ہم نے تفتیش کا آغاز کیا ہے ابھی ہم سیسٹی کے کیمراز جو سی ڈی آر انالیسز ہے اور جو گراؤنڈ پہ انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے تفتیش جاری کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آنے والے کچھ دیر بعد انشاءاللہ ہم اچھی خوشخبری پشاور کے عوام کو سنائیں گے کہ نہ صرف یہ کیس انشاءاللہ ٹریس ہوگا بلکہ جو ملزمان ہیں ان کو ہم عدالت کے کٹہرے میں کھڑا بھی کریں گے اب تک جو تفتیش ہوئی ہے اس میں کیا بات سامنے آئی ہے کہ کیوں اس کو قتل کیا گیا ہے جو ابتدائی انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ لین دین کا ان کا معاملہ تھا اور اس میں پہلے بھی ان کا ایک جھگڑا ہوا تھا جس میں صلح صفائی کے ساتھ خود اس خواجہ سرا کی ریکویسٹ کے اوپر اس کو ہم نے یہ اس کا راضی نامہ ہوا تھا اور پریونٹیو ان کا ہم نے کیا تھا لیکن جو ملزم ہے اس نے دل بدی اپنی رکھی ہوئی تھی ایک اور اس کی وجہ سے اس نے یہ اس کے پیچھے اس کی کوشش تھی کہ میں کسی طرح اس کو ٹارگٹ کروں اور جب اس کو موقع ملا تو پھر اس نے اس کو یہ اس کے اوپر قتل کے لیے حملہ کیا اس سے پہلے بھی اقبال پلازا جو ہے اس میں آپریشنز ہوئے تھے پولیس کی جانب سے اب پھر سے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں پشاور پولیس کی جانب سے آئندہ اس طرح کوئی آپریشن ہوگا ان کے خلاف بالکل یہ جو ٹرانس کمیونٹی ہے یہ ولنریبل کمیونٹیز میں سے ایک ہے ان کی درمیان میں جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے اسٹریٹجی بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لیے جو ان کے مشران ہیں جو آرگنائزیشنز کے ہیڈز ہیں ان سے ایک ڈیٹیلڈ ہم نے میٹنگ بھی کی ہے اور جس طرح آپ نے ذکر کیا ارشد صاحب کے ٹائم پہ جو بہترین آپریشن ایک ہوا تھا اسی طرز کا ایک آپریشن ہم پلان بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں جو جرائم پیشہ ان میں بجائے اس کے کہ پوری کمیونٹی سفر کرے اور ان جرائم پیشہ عناصر کو پن پوائنٹ کر کے ان کے خلاف ایک اسپیسیفک کارروائی ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو نظر بھی آئے گا کہ جو علاقے کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کمی بھی ہوں گی اور جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کے ان کے درمیان میں جو گندہ گیر موجود ہیں ان کو نکالنے کا ہم پلان کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہم اس پہ کارروائی بھی کریں گے شکریہ میڈم جی بالکل ګران کتونکو تاسو د خواجه سرا اسوسییشن چې کوم عہدیدارانو د هغوی خبرې هم واورېدې تاسو د ایس پی فقیر آباد ډویژن ریشم جہانگیر خبرې هم واورېدې یقینا چې دا یو افسوسناکه واقعه وه د دوی دا وینا ده چې ډېر ژر به موږ ملزم پورې ځان ورسوو ګرفتاري به یې هم په عمل کې راولو ګران کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام په یو بل پروګرام کې ملاویږو د لوی الله په امان